بس دیکھیے الرجال قوامون علی النساء سړیان نگران دي پر زنانو باندې بما فضل الله بعضهم على بعض په دې وجه چې الله فضیلت ورکړي دي بعض مردانه ته پر زنانه باندې وبما انفقوا من اموالهم په دې وجه باندې چې هغه پر تاسو باندې خپل مالونه خرچي فالصالحات قانتات پس نیکی زنانه هغه دي چې د خاوند اتباع کوي حافظات للغیب بما حفظ الله اور حفاظت کی د هغه شان چې الله رب العزت حکم ورکړي دي واللاتی تخافون کچیر تاسو بیرجی د زنانو سره نشوزهن چې دینا فرمانی کوي فعزوهن نصیحت ورتوکي وهجروهن فی المضاجع یا خپل بستری کې دی جلا کې وضربوهن یا وهي فإن اطعنكم کچیر تاسو اطاعت وکي فلا تبغوا علیهن سبیلا پس تاسو بل لار پر دی باندې پیدا کوي ان الله کان علیا کبیرا بیشک الله تعالی د لوړ مقام والا عزیز دی عزیزانو یادو ساتي د سورۃ النساء آیت نمبر 4 دیشم دی پدې کې الله رب العزت د زنانو او د مردانو په آپس کې حقوق بیان کړی دي دا داسې خوبصورت آیت دی چې نن د دنیا یو کافر جدید خیاله روشن خیاله هغه د دې آیات اتفاق نه کوي دا آیت دی صرف او صرف د مسلمانانو لپاره ځکه چې د کافر په نظر کې هر څه زنانه ده د کافر خو نظام به حیايي ده هغه چې د کافر په نظام کې صرف او صرف زنانه ده کافر څه چې زنانه وباسه بل یو شی نشته اسو کافران نبی الله راغلی صلی الله علیه وسلم لا اے نبی ته ویل زموږ سره مذاکرات وکړه موږ به د عرب شاسته انجونی وتا ته درکو تلج مش خبرو من لج مستا خبرو من تا ته انجونی درکو د کافر په نظر کې دی دا غشي الله فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء سړی پر زنانو باندې نگران دی حکمران دی کپ کور کی کپ ریاست کی کپ آفس کی په هر ځای کې نگرانی به د سړی حفاظت به د سړی حکومت به د سړی د زنانه حکومت په دغه کې نشته په اسلام کې سوا لاک پیغمبران کې یو زنانه ما تراوشه چې هغه دی به تور حکمران یا دغه راغلي سوا لاک پیغمبران کې ونه راغلي پورا قرآن کې د یوې زنانه نوم دی حضرت مریم علیه السلام دا هغه وجه هم دا و چې د حضرت عیسی پلار نو الله رب العزت په مور نوم یاد کړي عیسی ابن مریم ورنه خود حضرت مریم نوم هم په قرآن کې نه وای دا د زنانه سره زیاتې نه ده دا الله رب العزت چې کوم درجات پیدا کړی دي وزما استا مقام د نبی او د صحابه سره کېدل نسی کېدل دا هغه خپل مقام دی زما استا خپل مقام دی صحابه نبی ته وخت ایمان راوړي ما او تا نبی الدل نه د ایمان راوړي دي د صحابه خپل د ایمان مقام دی زما استا خپل د ایمان د مقام دی د زنانو خپل حیثیت دی د نارینه خپل حیثیت دی الله بما فضل الله بعضهم على بعض ما یو څه فضیلت و سړی ته ورکړي دي مردانه ته یو څه فضیلت ما ورکړي دي زنانه په جهاد کې نشي تلای سړی تلای سي زنانه په جنازه کې نشي تلای سړی په جنازه کې زی او زنانه په میاشت کې لس ورځې عبادت نه کوي سړی پوره میاشت عبادت کوي زنانه په کال کې سلويش په عبادت نه کوي سړی پوره کال کوي او دا غره کم نور ډېر مسلې مسائل دي چې په هغه کې زنانه شرکت نشي کولای لہذا نرته الله رب العزت دا فضیلت ورکړي دي نبی علیہ السلام فرمایل چې زنانه ناقصات العقل والدین عقل کې هم ناقصه ده په دین کې هم ناقصه ده او زموږ خلک ناقص پر کامل باندې بالا کوي دا د بیوقوفانو علامت دی کامل پر ناقص باندې ناقص پر کامل باندې نشي راتللی او زموږ تحریکونه چلیږي د لپاره چې د زنانه حکومتونو او حکمرانی راسي به هر حال الله فرمایي وبما انفقوا من اموالهم دویم وجه فضیلت دا چې سړی په خپل مال پر زنانو خرج کوي و زنان ته کپڑے ورکول ډوډۍ ورکول خوراک ورکول کور ورکول د بچانو خیال ساتل ډوډۍ خیال ساتل ناجوړي خیال ساتل دا پر سړي باندې فرض دي که سړی دا نه کوي ګناهګار دی او ظالم دی لہذا دا د سړي ذمہ داری پر زنانه خدا نه ده پر زنانه خدا دی چې سړي کم سامان راوړي دی هغه پوخ کمخ کې او تکشیش ده بس دا د زنانه ذمہ داری ده د کور په چار دیواری کې د زنانه ذمہ داری ده دا نن ما او ستا بے حیا بے غیرت قوم چې پیدا سو چې د خپل پر کور باندې ناشتي او زنانه په افس کې ناشتي د په عربي کې دیوس وای دیوس هغه ته وای چې خپل د ماینه د لاس کمایو خوري و د په عربي کې په حدیث کې دیوس وای او د ازما ست په معاشره کې دیوسان به خیر ډیر سوي دي هر افس لور صدا کیسه ده مشوینو دلته زنانه راخستي پر موټرسایکل باندې زنانه وګټ کې وکشته کې د ولار سي د کور ته خوب کوي زنانه په افس کې لګیا د پر د دیوس وای په عربي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دا فرمایلی دي
فالصالحات قانتات. لہذا خلاصہ دا ده څوک اختلاف کوي کې نه کوي. زنان حکمرانی په اسلام کې نشته، نه په کور کې، نه په بازار کې، په یو ځای کې، نه په آفس کې. ازمشت یو بس حالات دا رقم سو که علما دي که غیر علما دي، بس د زنانو ولاست ناست یو، ججانی هم دی، افسرانی هم دی، فوجانی هم دی، پولیس والا هم دی، چاپی هم دی وي، هر څه بس زنانې کوي. ما او ته بس د زنانو در لاس لاندې ناست یو، بس ژوند کو. الله تعالی دې حفاظت وکړي. فالصالحات قانتات حافظات للغیب ما حفظ الله. نیکې زنانې هغه دي چې دوه صفته پکې، یو د میړه اتباع، د خاوند اتباع، اور بل د ځان حفاظت. دغه چې په کومه زنانه کې ولا هغه حفاظت والا ده، هغه نیک صالح زنانه ده. الله نبی فرمایي چې پنځل منځ وکړو، روژې پر دیش ونیولې، اور خپل د نفس حفاظت وکړي، د میړه خاوند دغه وکړي، اطاعت وکړي د خاوند. نبی علیه السلام فرمایي د قیامت په ورځ چې په کومه دروازه کې زړه غواړي په جنت کې داخله سي. دومره لوی مقام د زنانې دی. مخته الله رب العزت فرمایي واللاتی تخافون نشوزهن. که چیرې تاسو بیریږئ چې زموږ ښځې نافرماني کوي، نن سبا تقریبا هر ځوان بیریږي. سپین ږیري زما خیال په دې وخت کې نه دي، ځوانان خو ټول بیریږي، چونکې موبایلان غواړي، نورې کیسې غواړي، مشکلات ډیر دي. د هغو دپاره نبي الله رب العزت 3 احکامات بیان کړي دي. اول حکم فعظوهن، نصیحت ورته وکړي. ستا نصیحت خو اوري نه، د مولوي صاحب نصیحت مولوي صاحب نصیحت نه اوري، د قوم یو مشر ولا راوغواړه، سپین ږیري ولا راوغواړه، نصیحت ورته وکړه. یو زنانې خبره مني، سپین سرې ده، سپین سرې خبره. فعظوهن واهجروهن فی المضاجع، کنه منی بستر سنجلا کا. ستا دپاره به مشکل، لیکن د دپاره ډیر سخت اذیت دی، ذهني ټینشن دی. دا بستر سنجلا کا نږدې مورزه، خون لمورزه، ډوډۍ د مور پلار په خونه کې خوره بيدې حالت دا غد سوزه یو درې شپې ته دا رقم کدا پریشان کیږي. دا د قران یو تعبیر دی، تا ته لار درشي. که زنانه پر غلطه لار تل دغه کار سره وکا. وضربوهن، وهل تکولوک، وهل تکول دومره چې مازی معمولی قدر هغه تعذيبن او تنبيه د پاره، بس دومره. دا رقم نه لکه ازما استاد معاشره ده، په بهشتان هم راځړی، پر مخه په ګاسلیټ ور هم راچی، اور په ګولیانو هم ولي، پر سیانو باندې هم تړلی، زنجیرانو باندې هم تړلی. اوس کو پاکستان قانون پاس کی کدي زنانه تڅول هغه تھانه لذي پتا باندې اف آی آر کی، اور یقینا دا رقم ظلم چکی چې لاسونو شو سرونه ماتي. هغه د پاره پکار د چې اف آی آر پر وسی. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، او کچیر دې استاسو اطاعت وکي نو پر دې باندې بل لار مګوري، یعنی بل دمکی وزنان ته مرګ کې اطاعت کاوي، کې اطاعت نه کاوي. د دوی می دمکی ورکه چې دوی ماده کوم، درې ماده کوم، فلان کوم. ان الله كان عليا كبيرا، بشک الله تعالی ډیر لوړ مقام والا اور بلندی والا دی. د سورۃ النساء په 14 آیات کې الله رب العزت د سړیانو فضیلت اور دا اغو ذمہ دارانی بیان کړي. الله تعالی د عمل توفیق ورکړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.